شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر عجیبه تپوس یې وکړو زما کرم اوبه نه وي. نو د دې مطلب دا دی چې دا احتجاجونه کوم روان دي د حکومت نه اهلی دي. زه دا منم چې موږ له وابډې شپږ ګنټې بجلي راکړې ده، خو شپږ ګنټې خو یې راته وچلوه چې زما کار خو پرې وشي که نه. شپږ ته نه غواړو. زما عزیزانو په دې ملک کې چې کومه افراتفري ده، په دې ملک کې چې کوم لاقانونیت دی، په دې ملک کې چې کوم حالات روان دي، تاسو وینئ چې په دې حکومت کې نن پېټرول نشته، په دې حکومت کې رټ نشته، په دې حکومت کې د پولیس په نگرانۍ کې منشیات خرڅېږي، په دې ملک کې د وابډې خپله بدماشي ده. زمونږه وابډه دومره بدماشه ده چې هغه دومره خودسره ده چې هغه تاله 15 منټه بجلي هم نه درکوي او حالات خرابولو طرف ته وړل غواړي. خو زه دا افسوس کومه چې هغه خلک چې دا دعوې کولې، هغه خلک چې دا خبرې کولې، هغوی په وړو کې هم ځان له دلته 40 روپۍ د دې قوم نه ګټلې. په دې ملک کې انصاف بالکل نشته. تاسو دا احتجاج مکمل حق دی. زه به قوم تر د هغې ناست یم چې تر څو دلته اکسیجن په خپله نه راغلی. خبره دا ده د زوړ پیډر دپاره نوی تار راغلی دی، هغه په دې باندې اچوي، خو هغه هم ډیلی دی، پیسې ورته راغلي دي، تار ورته راغلی دی، کار پرې نه شروع کوي. او قومه یو خبره بله واورئ، دې که غونډ 3 پیډره دي، قومه 3 پیډره خبرې ته غوږ کېږدئ، دې که غونډ 3 پیډره دي، دا دلته ما سره چې کوم دادو خیل، قاسم خیل، بران خیل، دا موږ چې په دې ځای کې پراته یو، دا د دې درېو واړو په تقسیم به کېږي. یو فیډر به هم داسې کار نه کوي چې په یوه باندې 10 کوره زیاتي او په بل باندې 20 کمي، هېڅکله به نه کم، دا به برابري. دا یو فیډر به د برانخیلو اخرب ډاک په خېټه کې تېری چې هغه د خپل فیډر مالک شي او بیا دې داسې توکي. بل شان یې ورسره نه منم. که چا کوشش وکړ زه به ستنې وباسم زه. او بله خبره دا ده چې زما د دغې فیډر کمې ستنې راغلې وي، هغه ستنې لګیا دي، خلک خرڅوي، هغه ستنې خرڅې شوې، ستنې چې دی خلکو کورونو ته راوړې. زه د وابډې نه تپوس کوم چې قانون دې راوښیه. ستنې خلک د چا په دوکانونو کې اچوي؟ نه، ستن به د وابډې په ګریډ کې پرتي، د وابډې په علاقه کې به پرتي، د هغې نه پس به تقسیمیږي. زما پالکي ګنداو کې هغه ځای کې د وابډې ستنې هغه د موجوده حکمران پارټۍ خلکو خرڅې کړلې. زما په سرو کې چې کومې ستنې پرتې دي، هغې نه د شپې 2 خپې کوي روانې دي. نو زما وروڼو چې دا ډومسټک لاین دی، ډومسټک، په دې باندې ماته د کارخانې د کارخانو تار اچولی دی چې د سرو پیډر باندې په 19 ستنو راغلی دی او زمونږ په 6 ستنو راغلی دی. چې کله فالټ راشي نو دوی موږ ته وایي هغه ماله 1 کروڑ 10 لکه روپۍ راکوي. نو لحاظه زه دلته چې دی نو دا فیډر نشم بندولی. نو زما عزیزانو د وابډې د قانون مطابق دا کار غلط دی، دا په رشوت او په روپو باندې شوی دی. پکار ده چې وابډې والا انډسټریل لاینونه موږ نه جدا کړي، ډومسټک جدا کړي. که ګورمنټ ما سره کوم رعایت کړی او کومه بجلي زما له راکړې وه ایکسپاټ والا، نو دا یې ما له راکړې وه، کارخانې له یې نه وه ورکړې، دا یې د عوامو له ورکړې وه. هغه نن په کارخانه باندې خرڅېږي، د هغې نه پیسې اخیستل کېږي. او د وابډې افسرانو هغې ته خپل دوکان وایي، دوکان، خپل دوکانونه یې لګولي دي. عزیزانو ډبل سورس روان دی، ډبل سورس روان دی، ډبل سورس هم نه منم.